اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة السوا سلیرشتم نمبر حدیث مبارک ہے 1424 نمبر حدیث شریف ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سلورم خلیفہ راشد، سلورم خلیفہ. اللہ جل جلالہ دی علی رضی اللہ عنہ نے راضی شه. الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کی. زما او ستا او ټول امت د طرفه د الله بهترین بدلی ورکی. قال ویلی دی بیان کوي کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معمول مبارکو اذا قام الى الصلاة چې کله به مانځه ته پاسېد او بدرېده، یکون من آخر ما یقول بین التشهد والتسلیم، نو د تشهد او د سلام په درمیان کې به دا کلمات ویل. د تشهد او د سلام په منځ کې یعنی کوم ځای کې چې مونږه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دعا وایو. په دغه ځای کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمات ویل، دا دعا به ویل. د دغه ځای ډېرې دعاګانې دي. یوه دعا پکې دا ده اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. دا دعا به نبی علیہ السلام ویل. معنی دا دا اللهم اغفر لي ما قدمت، یا الله زما هغه ګناهونه معاف کړه چې ما مخکې کړي دي، وما اخرت او هغه ګناهونه معاف کړه چې ما رستو کړي دي، وما اسررت او هغه ګناهونه چې ما پټ کړي دي، وما اعلنت او هغه ګناهونه معاف کړه چې کوم ما ښکاره کړي دي، وما اسرفت چې کوم ما نه زیاتې شوی دی، زیاتې مانه شوی دی هغه م راته معاف کړه. وما انت اعلم به مني او هغه ګناهونه م راته معاف کړه چې کومه تا ته زما په حقله معلومه دي. انت المقدم، امته مقدمي، و انت المؤخر، امته مؤخري، وړاندې کوونکی یې رستو کوونکی، وړاندې کوونکی یې رستو کوونکی. یعنی چې چا سره مدد وکړي، چا له توفیق ورکړي نو هغه مخکې کې هغه له توفیق ورکړي د نیکو اعمالو، او د چا مدد چې پرېږدي نو هغه بیا پرېږدي رستو کې. دا مطلب دی لا اله الا انت، نشته دی لایق د بندګۍ هیڅوک سوا ستا نه. دا دعا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلام نه مخکې په مانځه کې غوښته. نبی علیه الصلاۃ والسلام به استغفار ولې کولو، بخښنه ولې غوښته، حالانکې دا تمام انبیا د ګناهونو نه معصوم دي. دا د عقیدې یو مسله ده، کلکه یې زړه کې غوټه کوي. د پیغمبرانو په حق لم څوک بدګمانه نه کي، نفس او شیطان هم په ګډو وډو سر نه کي. ګورئ انبیا د ګناهونو نه څه پاک دي. ساده پښتو کې هم دا عقیده وویل، او دې ته د عالمانو په زبان کې عصمت الانبیا، د نبیانو د معصومیت مسله وایي چې انبیا تمام انبیا د ګناهونو نه پاک دي. پیغمبري چې ورته نه وه میلاو شوي، او مونږ او تاسو ورته د هلکتوب او د ځوانۍ زمانه وایو، په هغې کې م الله پاک د ګناهونو نه بچ کړي دي، محفوظ دي، معصوم دي. او چې بیا ورته ذمهواري د پیغمبرۍ میلاو شو، پیغمبري یې ښکاره شوه په جهان کې، نو بیا خو خودم الله د ګناه نه ساتلي دي، محفوظ دي، معصوم دي، د ګناه نه پاک مخلوق دی. او بیا چې د نبیانو سرداري صلی الله علیه وسلم، مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د ګناهونو نه پاک صاف سوتره دي، او بیا دا تاسو واورئ د ګناهونو نه
د معافی سوال کوي چې یا الله ما ته زما ګناهونه معاف د دې جواب دا دی ما ته لږ غوږ ونیسئ د امت حالات نبی علیہ السلام ته الله پاک ښودلي او روایاتو کې راځي اوس هم د امتیانو حالات د ورځې چې اوس وخت کې اوس زمانه کې امتیان د مشرق مغرب شمال جنوب د څلور کونجه دنیا مسلمانان امتیان چې کوم ناکر دي کوي کوم حالات دي کوم کارونه کوي دا ورته الله پاک په قبر کې ښکارا کوي چې ستا دی امتی دا وکړه دی امتی دا وکړه تر دې پورې چې یو امتی په لاره باندې روان دی هېڅوک هم نشته په لاره یو میخ ازغې شیشه خښته کاڼې بې ځایه پروت دی د هېڅ چا مونږ نه لیدو هغه یې راوچت کړو په دې نیت د خیرخواهۍ څوک ماشوم څوک څاروی څوک انسان هغه ته د انسان سورلی ته پې تکلیف ونه رسي ضرر یو طرف ته دغه نیکي ولیکلی شوه او بیا مازدیګر د ورځې په آخر کې الله پاک د دې امتي دا نیکي نبی علیہ السلام ته په قبر کې وښودله نبی علیہ الصلاۃ والسلام د دې امتي نه خوشحاله شي او دا هم په روایاتو کې راغلي دي یو سړی دی تمیز ورکې نشته یعنی د ښه او د بد منځ کې فرق نه کوي بس ځنګلي غونته زندګي تیری نو لاره جماعت کور اجرا سټیشن چوک دې کې فرق نه کوي بس لاړې توکلې عادتي نو جماعت کې لاړې وتوکلې جماعت کې لاړې توکل یو دا دي که نه لکه دا اوس مونږ کوم ځای کې سجدې وکړي همدلته وتوکي خیر داسې ځناور خو نشته خو بیا هم ځنګل دی او یو دام په جماعت کې توکل دي دغه زمونږ د خپیب لخپې چې پکې راځو دا ځای لږ لوړ دی که نه چونتره غونته ده او د پیزار والا ځای لږ ښکته دی بعضې جوماتونو کې بل شاني زمونږ د جومات داسې نقشه ده نو رالو دالته ودرېدو او هغه پیزار والا ځای کې څه کوي توکي دام وي داسې ده لکه چې جومات کې وتوکل د جومات نه چې بار توکي که نه که داسې بهر کټکۍ لکه څنګه دغه د حال کټکۍ دي هغې کې څه کوي بار ته توکي لارې ته وتوکل خو خپې یې کوم ځای نو دا هم داسې دي لکه چې جومات کې وتوکل دا هم لویه ګناه ده نو دا هم نبی علیہ السلام ته پیش شي چې دې امتي دې دا کارنامه وکړه داسې مثالو د نیکۍ او د بدۍ نور امتیان څه نه کوي نیکیانو کې هم ښایسته ښایسته نیک عملونه کوي چاته پته هم نشته دی روزانه 2000 ځل درود شریف 1000 ځل درود شریف دا وایي نو دا خو هسې هم پیش کېږي نږدې زمانه کې یو زنانه تېره شوې ده زنانه ذات ګورې ښه هغې به د فرض مونځ د فرض روجې د فرض زکات نه علاوه نفلي مونځونه نفلي روجې نفلي صدقې دا هم ډېر کول عملونو کې به ډېر ځان ستړی کولو حالانکې کمزور ضعیف وجود یو نو چا ورته ویل چې ادې دومره ځان ولې خورې وایي ما اورېدلي دي او دا قرآن شریف کې دي ښه چې هغې څه اورېدلي وایي ما اورېدلي دي چې سبا د قیامت په ورځ به هر امت سره پیغمبر ولاړي او د امتیانو د عملونه چې تللی کېږي نو دا به پیغمبر ګوري نو ظاهره خبره ده چې د کوم پیغمبر امتیانو نیک اعمال کړي نو د دغه پیغمبر سترګې باس کړي که نه په اولاد چې د مور پلار سترګې اس کېږي نو امت خو ټول روحاني اولاد دی د پیغمبر د پیغمبر چې امتیانو نیک عملونه کړي ښایسته ښایسته عمده پاک عملونه یې کړي الله دې توفیق مونږ له راکړي نو پیغمبر سترګې به اس کې وي د نورو پیغمبرانو نو دغه زنانه وایي زه دا ډېر ځان ځکه خورم چې سبا مې د قیامت په ورځ باندې د پیغمبر سترګې اس کېږي د دې په حقله دی الله مونږ او تاسو فکرمند ځان ته چې وګورم نو زما د عمل د وجې نه به زما د پیغمبر سترګې کوزي وي که اس کې وي زما د پیغمبر به زما د عمل د وجې نه سترګې اس کې وي او که ښکته وي وایي چې کوم چاله په کوم حالت کې مرګ راغلی دغه حالت کې به راپاسي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل امت حالات ښودلی شوي نو د هغې د طرفه استغفار کولو سبحان الله د امت د طرفه
استغفار کولو. گویا داسې دعا نبی علیہ السلام کړې ده چې الله زما امت ته وړاندیني ګناهونه مو بخا، رستني ګناهونه مو بخا. زما امت چې کوم ګناهونه پټ کړي دي دا هم ورته وبخا، کومې چې ښکاره کړي دي دا هم ورته وبخا. یا الله زما امت چې کوم ذاتیات کړي دي، زیاتې تې شوی دی هم ورته وبخا. زما د امت په حق له چې تا ته کم ګناهونه معلومه دي خدای هغه هم ورته وبخا. یا الله ته د نیکۍ توفیق ورکوونکی او خپل مدد اخیستونکی یې. یا الله تا نه سوا هېڅوک د عبادت لایق نشته دی. د امت د طرفه استغفار کړی. او یا یو دویمه خبره شارحینو کړې ده، هغه دا ده چې نبی علیہ السلام ته وویلی شوه، الله ورته وویل چې ستا نه پس به د ستا د امت دا دشمنان چې دي که نه د دې سره به د دې لوی لوی جنګونه کیږي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وښودلی شوه چې ستا د امتیانو مسلمانانو سره به د دې دشمنان لوی لوی جنګونه به کوي. نو دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کړی. او یا درېمه وجه دا ده چې الله تعالی خپل قرآن شریف کې فرمایلی دي ان الله يحب التوابین. الله پاک هغه خلک ډېر زیات خوښ دي چې هغې هر وخت یې ډېره زیاته توبه وباسي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا دې دپاره کوله چې نور د الله مزید خوښ شم، نورې خوښ شم، نورې خوښ شم. او د خوښۍ خو انتها نشته چې زیات په الله ګران شم، زیات په الله ګران شم، نو ځکه به استغفار کول. الله دې مونږ ته هم د دې کلماتو ویلو توفیق راکړي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت یا ارحم الراحمین. صلی اللہ